په کلي کې دې وګرځه نه هر بچي ماړه کا ستا څه خیال دی چې ته به په تسبو جنت ته لاړ شې ملا ورځ نه تر بلې کفر عام شو ته خاموش یې قسم دی که په تشو مسلو جنت ته لاړ شې. سلامونه ملګرو، ستاسو ورور ریاض احمد سټار یم. زه نه پوهېږم او په دغه نوي ویډیو کې غرض مې دا و چې تسبیح او صرف منځونه چې کوم دی دا جنت ته د تلو یو ذریعه نه ده، بلکې دې سره سره په خپله معاشره کې خپل حقوق اول سرته رسول دي. اول چې تا له کوم اختیار درکړی شوی دی ته به د هغې پاسداري کوې. ټیک شوله؟ په سایډ باندې تاسو دا کوم سپی چې وینئ د دې ذمهوار هم زه د وخت دغه حکمران د پي ډي ایم سربراه ګڼم، ځکه چې دا د ده په وخت کې کوم سیلاب راغلی و نو ولې د دغه ذمهوار هم دی ګرځي. صحیح شوله؟ هغه ځکه چې د عمر رضی الله عنه قول به ورته یاد وي، زما نه ښه پوهېږي. ټیک ده؟ ځکه چې زه نه پوهېږم وایي چې که چېرته کې د سیند یا د دغه دریاب په غاړه یو چیلې بچی هم مړ شي نو عمر رضی الله عنه وی چې دې تپوس به زما نه کېږي. ټیک شوله؟ خو زه نه پوهېږم چې دوی ولې دې سره د پوهې د سیاست ته ولې دونه خوشحالېږي او دومره پکې لرې ورننوځي. ځکه چې که حضرت عمر رضی الله عنه دور وګورو یا د ابوبکر رضی الله عنه نو هغوی خو په خپله باندې دغه عهدې نه وې اخیستې، ځکه چې ابوبکر رضی الله عنه چې کوم دی دا نبي علیه السلام سره کړی و او بیا عمر رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه ورته وایي چې ته به زما نه وروسته خلیفه یې او هغوی به د دې نه هېرېده وي، به دا غټه ذمهواري ده. خو پته نه لګي چې دوی سره د پوهې دونه غټې ذمهوارۍ ته څنګه لاس رچي. ځکه چې اول د خپل لایف ذمهوار زه دا په زړه رمان ګڼم او زه قسم په خدای که زه دې معاف کمینه، ځکه چې سم د حکومت روان و ټیک ټاک و، خو چې دی راغی نو ټول پاکستان کې داسې اور ولګو چې د پاکستان حالت اوس تاسو د وړاندې دي. د پاکستان د 22 کروڑ عوام چې کوم ماشومان دي که ځوانان دي د هغوی د ژوند د تباهۍ بالکل ذمهوار دا انسان دی. هغه ځکه چې سم دم روان سیسټم و، جابز و، هر څیز و، خو د ده د وجې نه د پاکستان هغه سیسټم عدم اعتماد وغیره چې کوم پاکستان دې حال ته راورسوو د دغه جوانانو د لایف د هغوی د اوریج د هغوی د جابز د هر څیز ذمهوار هم دا دی. نو د دغه شعر مطلب هم دغه دی چې دی د ماشوم د ژوند د پاکستان د نوجوانانو د دې عوامو د هر څیز ذمهوار دی. ځکه چې د پاکستان کې کوم اور کرلی دی که نه نو یقینا چې د دې بل څوک ذمهوار نشي کېدی. ملګرو زه خو خپل د لایف ذمهوار دی ګڼم او د معاف کولو ګنجایش هم نه کوم، ځکه چې زمونږ په ژوند کې چې کوم د حالات ګډوډ کړي زمونږ په پاکستان کې که نه نو د جابز او د هر سیسټم که روزګار دی وغیره نو موسټلی پاکستانیان چې کوم دي د بهر ملک ته روان دي. صحیح شوله؟ نو ملګرو غرض مې دا و چې صرف او صرف جنت ته تلو ذریعه مونځ او تسبیح نه دي. صحیح شو؟ د ټولو نه غټ جهاد چې کوم دی هغه دی د ظالم جابر په مخ کې حق خبره کول، او د ټولو نه بل ځای کې وایي چې د ټولو نه غټ جهاد چې کوم دی یا د الله په لار کې خرچ د کونډو یتیمانو سره مرسته کول دي، د هغوی هیلپ کول دي. ټیک شوله؟ نو زه وایم چې دې خبرو نه خو به دوی غافله وي، ځکه چې دوی د اقتدار په نښو کې دي. صحیح شو ملګرو؟ زه نه پوهېږم، ریاض احمد سټار له اجازت ورکړئ تر بلې ویډیو. والسلام.